یو تقریر اغشپا دی جماعت کې شوه دی زما د مرګرو دا شوق چې ستا یو تقریر هم دلته پکار دی د سوجي په بنا اغشپا زما تقریر دلته نکړې تاسو چونکه زما د دې کلی خلق یې اب بلا خبره ده چې زما د تقریر اورېدو اتفاق تاسو ته نکېږي بهر تقدیر وینو ګورو خو شپه ورځ سره نو د وخت د تقاضا مناسب یو لنډ غوندې بیان ستاسو په مخ کې کول دي الله دې ماته د بیان او تاسو مونږ ته د عمل کولو توفیق دې په خدای پاک نصیب وکړي دو خبرې لومبنه خبره دادا چې شهید ستوي کتا سو خیال کړی نو دا شهید لفظ کومنګا شهیدان شوی نیو یا د شهادت زیات تلی نیو نو بارل دا لفظم اوریدل ډیر فلانے شہید شو فلانے شہید شو شہید شو اس شہید وہی چشیتا دا شاید چتا سو تبا قطن معلوم نہیں دمرا البتہ پوئی گئی چې د شهادت رتبه اوچتای درجه اوچتای دا الله په نيزه مقام لوی وی دمره به پويږي لیکن شهید وای څه شتا د دې شهید لفظ سمانا دا نو دې باندې پویدل چې دی اډر ګرا هغه لپاره وخت وستغواړي مهنت کول غواړي خواري کول غواړي اغا په بیان او ستا پاورېدو دا نزده زکه زه ویم خو یې اوس چې شهید څه ته وایي لیکن امتغه ډلک که سهار لا زه تاسو نه تاسو کوم چا بیګا ما ویلو چې شهید دی ته وایي تا ته یاد دی نو تاسو ته بني مونږه همیشه دا کوشش کړې ده چې واسطه داسې خنا کې کیسې او مصالحدار غوندې بیان دا د خلکو په مخ کې وکړي شي او وقتی طور د خلکو داړه خوشحال شي او سبال ارث چې کیږي اب کیږي او چې دې وخت کې په ها کوی او خوشحال شي بنیادی شتا نه تراغله او نه ما بیان کړ البتہ بیان کې به تقصیر نه خطا چرې تشریف نه دی راوړې مهرباني دې نه دا کړې او د زده کړې شوق دې نه دی تاسو وګورئ په دې کوټ روډ باندې د 5 کالو نه ونیسه
تر 40 کالو پورې 150 کالو پورې الکان روزانه د خره عمر وهل خوري د مستریانو نه د ډرایورانو نه د دکاندارانو نه ولی وای دا زما شاګرد دی چې وی نه وام بیا کار نه کوي د خره عمر وهل په دین کې ترخه خبرم نشته او ته په 24 غنټو کې یو 10 منټو لمران لې چې جی دومره همې پوي کا چې آخر دا اسلام څه ته وایي مذهب څه ته وایي دین څه ته وایي ایمان څه ته وایي دومره قدر خود تقریبا په هر مسلمان فرض چې ته مسلمان تو وایې چې اسلام څه ته وایي نور ته ځان ته ایماندار وایې تو وایې چې ایمان څه ته وایي تاو سر سړی نه چې تاسو کله کې ایماندار وي ولې زر ته ایمان ښکار تاسو دا وایي ته ایماندار وزر ته ایمان ښکار اوس ته د ایماندار د ایمان څه ته وایي ته چې ځان ته مسلمان وې د اسلام څه ته وایي تو وایي چالکی ځوان شي بوډا شي خاور لروان شي او دومره پوی نه چې مذهب ستوي دین ستوي ایمان ستوي دومره پوی اوس بیا خبره ده چې سړی مرشي صاحب د بالا مانه امامان صاحبان پر جمع شي او جنازه یو کیو په قبر تقریر مو کیو ټول وای چې دا ډېر خسړې دیو خړیو که خراب دی بس لاړو رخصو پدغه نه کی پدې نه کی ایو عاشق تخپل معشوقې استا سخیان چې زبردست په آسان استا لاس لدرزم بس په آسان جوړ دې په مخ د فراق خو نکړی لاري جوړ دې په مخ د فراق خو نکړی لاري تپکم دلیل زما د مینې داوداري جړو دې نه دي مخکې دې خو ولې جوړې نه کړې سره څه دلیل دی زما د مینې د دعوې تش په خلا قرآن کې راځي د سورۃ عنکبوت د سر آیات الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس آیا خلق دا گمان کوي ان یترکو چې دوی بخلاص صرف په دې ټکي چې ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم
په دې اخلاص حاشا وکلا په دې چرته زه مسلمان یم ستاب په 40 غنټو کې یو کرتوت د مسلمانۍ نیوي ته به خالی په دې اخلاص چې زه مسلمان یم عزیزانو این خیال است تو محال است تو جنون دا یو لیونتوب ده یو نشده چې تا کړی دا اسلام په دې خلاصي کې نه والله چې ستاسو خیال دی چې دا د مرګ نه وروسته په 10 روپۍ اسقاط ویشلو به تخلاصي دا ارزان قرآن شریفونه په قصهخانه کې اخیستل او په جمعاتونو تقسیمول په دې به تخلاصي دا د زیارت په ورځ گویا کې دا تانو ختم باندې به تخلاصي یعنی تا دې په ژوند اسم نه کړی په خپل دې تاسو نه کړی زبتا پاتانه 3 سپاری در په سیوه مطابق خلاصو سوال نه پیدا دا یو دوکا دا چې تاسو زه پکې پراتی زما عزیزان ایو پیر له سړی راغی جی دعا را تکوه چې زوی می وشي هغه بچی زب دعا کومه خو پتش دوا کار نه کیږي توم سکوا خالی په دواګانو زوی نه کیږي نو خالی په دواګانو پستا بخشش او ستا جنت تتلل سوال نه پیدا زمارو دا درتا په درد سره وې چې تاسو څو وخت وباسئ د دین د زده کړې لپاره څو وخت قرآن زده کړئ ضروریات د دین زده کړئ استاد مونږ خو کوي لیکن مونږ په سماتيږي دا ټکه نه درځي سجده ساوا په کوم صورتونو کې واجبېږي دا تعالی نه درځي مانځه کې خطا شو سجده ساوا کوم وخت کې کول پکار دي دا تعالی نه درځي ولدا خالد مولا کار زویم قسم په خدای دې چې مولیانو سجده کړیوم ستاسو د وجه تهیر زکا چې د بازار توزه صاحب چې د 2 روپو کورخه پخې کې او په سره کې کې د گا کې پیدا کی شته کنيشته په دې سرک بار څومره چولې او کچالان او کورخه او داسې زونه پراتی گاکانې پیدا شي ګټه تیر شي صاحب کورخه مرخه خرڅ شي او سړی کور د مولا د سودا د گاهک نشته د مولا د سودا گاهک نشته مثلا دا جمعات یو رانه نه وت جی مانځه کې واجب ستوي فرض ستوي سنت ستوي مستحب ستوي دا گاک نشته د ایمان تاریخ زدکول غواړم چې ایمان ستوي دا گاک نشته زه مسلمانم په اسلام ځان پویول غواړم چې اسلام ستوي دا گاک نشته یو جنج کې نکاح کې زپېښ شوی نکاح هغه امام نکاح تړلو د خطبه کې راځي اوس په خطبه تاسو په ایمان وایي چې زمون په بالا مانای کې وادي تاسو په نکاح پوهیږئ
دا سلغړي تیم جوړې کړي واړه د لویو نه مخکې ګډیږي او لوی د وړو نه مخکې ګډیږي او یو کنجرتوب او دمتوب او یو بد حال مولا راوسته صاحب مولا ځان لپتیخته چې خدای په کومه سوره نه نوزم بیړی غر کشه خدا خري نکاح دی چې د خر ته زر ور په حواله کوم چې تخت نه خدا کا په خطبه پويږي څوک مولا ورته راغله جنې قبول کړه وځه مبارک حالانکه دې تاړو نکاح ولینا ستاسو ټولو نکاحونه تباہ دي دغه وجه ده چې درنه پیدا شي بیا سکه لګیای مون غر نکاح زمون د سړی توب نه ده واده زمون د سړی توب نه ده مړه زمون د سړی توب ګرځېده زمون د سړی توب نه دی مجلس زمون د سړی توب نه ده پلار چې رواني دا مون سات ته په ایمان وایا چې په دې سرک تاسو ګوري چې دا خلک رواني دا څه دا د سړی توب په شان رواني دا د بنی آدم غوندې رواني یا بنی آدم او انسان دی ته زه خو چې دی ته وګورم ما نه انسانیت دا انسانان لاس پښتانه چې چرته رواني هلته د سلو خرونو ضرورت نشته دا بنی آدم نکاح مجلس نکاح سنت نکاح هغه شی دی چې د شاه قاسم نکاح د کربلا په میدان کې امام حسین تړلی د شاه قاسم ناوې ته د کربلا د وینو نکریزې لګېدل داغه ناوې ته نن ستا نکریزې خو درې ورځې مخکې په ښځې ګډېږي او د دنیا ډولکي او کنجر توبونه ور سره رواني د شاه قاسم ناوې ته د کربلا د وینو نکریزې لګېدلې نکاح امام حسین تړلی دا د محرم ورځ نن ته په محرم کې نکاح نه تړې وای نه محرم دې نکاح نه کیږي د غم ورځ دي چا ویلي چې محرم کې نکاح نه کیږي په دې کال کې خو یو ورځ داسې وخایه چې په هغې کې نکاح نه کیږي نکاح سنت دی لکه مونږ سره چې کوم سنت دي داسې ورځې په کال کې شته چې د مانځه سنت پکې نه کیږي شته نو داسې ورځې په ټول کال کې نشته چې نکاح پکې نه کیږي تاسو کې د شیعو مذهب راننوتی دی چې د دوه اخترو منځ کې نکاح نه کیږي مال راشي جدي روزه کې نکاح تړي ولې روزه کې ولې نکاح تړي یو اختر نه وروسته واده کو بیا دوه اخترو منځ کې نکاح نه کیږي خدای دې په بم ولګاوه دا چا درته ویلي چې دوه اخترو منځ کې نکاح چا درته ویلي د دوه اخترو منځ کې د محمد رسول الله نکاح د بیبي عائشه سره شوی په ټول کال کې لوی فضیلت چې ده هغه د دوه اخترو منځ کې د نکاح ده ځکه چې د رسول الله نکاح پکې شوی زمارونو تاسو سوچ وکئ مجلس نکاح دا یو ډیر عظیم شی دی په ټول واده کې اهم شی چې دی هغه مجلس نکاح نکاح چې تړلې کیږي ټول خلق به داسې ناست ټول خلق او الک او وکیلان هغه ګوان موان چې دی به کینوري بیا به د نکاح الفاظ دومره په اوچت आवाज مولا وایي چې ټول مجلس یې اوري د جنای نامه با علی الاعلان واخلی چې دا فلانه چې د فلانی لور ده
دا سړی په نکاح صحیح شرعي محمدي سره د فلاني سړی ته ور کړي ور دکړه ابو وی ما ور کړي ور میکړه تا قبول کړي قبول دکړه دا بووی علی الاعلان دا سنت طریقه ده اوس بسړی ناس دي مولا به ګټه کی چاله جی نکاح ضرورت لري ګورته کې هغه وکی پس 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 ابل ته وکی پس 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 ولی لګه د جنای نامه ده تاسو ماته ګورئ وای د جنای نامه ده لګه د خلکو مخ کې نه دی اخسته پکار ٹھیک ده نو چې د جنای نامه یعنی د سړو مخ کې اغستل خو جرم دی او دا جنای نه چې غیر چاپیر ټول دمان روان یو په دا سرک دی په منځ کې دا روانه کړی دا جرم نه دی دا جرم نه دی دا د دنیا لچگان ور سر رواني او سبا دا چغي وي او لته یو بل ور کوي یو بل په سټولي دا جرم نه دی دا لک نه د دزو سپې جوړ کړي کله په یو منډه کوي او کله په بل طرف دا جرم نه دی او د نکاح په وخت کې د جنای نامه اعلانیه غسل چي دی دا جرم دی ولی د جناب محمد رسول الله د لور نکاح بی بی فاطمه خپل لور چې پیغمبر حضرت علی ته پاک د نکاح کی ورکولا د دې نکاح جناب محمد رسول الله په خپل تړلو د صحابه په مخ کې وې چې تاسو ټول په دې گواهان یې چې ما فاطمه بنت محمد حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړی دا خپل لور نکاح په خپل تړل سنت طریقه استادا چې د چا د لور واده نو پلار به د خپل لور عقد په خپل کوي پلاری پټ شي نکاح مجلس ته ناراضي وي د جنای کار دی شرم دی ته د امیر صاحب په تو په لګي چې دا اوریجه په غواړي شرم نه دی چې دا غوړی په غواړي شرم نه دی چې دا خزه دی جواب ورولې غلو چې بند دی نه راوسته د لور ډولای باندې در کوم چې تماشه نه راغلی د لور ډولای باندې در کوم دا شرم نه دی او د نکاح په ټیم کې ستا موجودګي چې دی دا شرم دی سوما چې سړی ورک شو بنی آدم ورک شو لا وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یا غورز لاڑے چخولی بد عطر غندی بوئی کولو اس کا عطر مگیم واللہ قدمین بوئی تی درشی سڑی ورک